د پی ټی آی والا دپاره ډېر زیات د خوشخبری خبر دی، بلکې زموږ د ټولو پاکستان والا دپاره په کینډا کې په پارلیمنت هاوس آف کامن کې یو قرارداد منظور شو د عمران خان دپاره. قرارداد چې ونه مایکل ریکو سکو پیش کړی و، تقریبا چې هغه په دریو نکاتو باندې مشتمل دی. اولنی دا چې په پاکستان کې چې کومه عمران خان نیولی شوی دی دا په غیر قانوني طریقه باندې نیولی شوی دی او دا د انساني حقوقو تذلیل دی. دویم دا چې په پاکستان کې صاف او شفاف انتخابات پکار چې دا وشي، او دریم دا که دا خبره چا ونه منله نو نور ملکونه به خپله پالیسي بدلی او د پاکستان سره بیا څوک مدد نه کوي. نو دا درې نکاتو باندې مشتمل چې دا قرارداد په هغه ټایم باندې څه شو منظور شو. نو ویډیو وګورئ، بیا پرې خپل یو تفصیل سره خبرې کوم، خو ویډیو به ضرور شیر کوئ. Dictator Regina Wascana. Thank you, Mr. Speaker, and congratulations on your new role. I'm pleased to have the opportunity to present e-petition 4547 to the House of Commons. This petition was initiated by Regina resident Kuram Awan and has been signed by residents across the country. The petition is regarding reports of politically motivated acts of violence in Pakistan, following the arrest of former Pakistani Prime Minister Imran Khan and the postponement of general elections in that country in violation of the country's constitution. The petition calls on the House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development to explore the feasibility of imposing Magnitsky sanctions on members of the Pakistani military responsible for the violence. The petition also calls on the government to pressure the International Monetary Fund to make any loans to the Pakistani regime conditional on hosting free and fair elections. Mr. Speaker, I'm pleased to have the opportunity to present these petitions here today in the House of Commons. I recognize the honourable member from Coogee, Columbia. السلام علیکم ملګرو. د پی ټی آی کم ورکران چې دي نو هغه په کینډا کې موږ خپل کوشش وکړو او د عمران خان دپاره څه وکړو، یو قرارداد پیش کړو چې په هغه په ټیم سره منظور شو چې هغه په دریو نکاتو باندې مشتمل و. هغه مایکل ریکو پیش کړو او دوی صرف په هغه ټیم باندې څه کړو منظور کړو، هغه کومه پارلیمنت هاوس چې د هاوس اف کامن کې څه شو منظور شو په هغه ټیم سره. نو دا په دریو نکاتو باندې څه په دریو نکاتو باندې مشتمل و. اولنی دا چې په عمران خان چې په غیر قانوني طریقه باندې نیولی شوی دی او جیل دی. تاسو ته پته ده چې عمران خان په سایپر کیس جیل دی او ډیر زیات د افسوس مقام دی چې د بل ملک نه موږ پسې دمکي راشي او د هغه باوجود موږ هم بیا زموږ لیډر یو مسلمه لیډر څه کېږي هغه جیل ته وړلی کېږي او په جیل کې ناست. نو دا ډېر د افسوس مقام دی. دا د یو ملک د غربت مقام دی چې یو ملک ډوبېږي په یو قرضو کې، یو ملک ذلت طرف ته ځي نو هغه صرف د دې وجې نه ځي چې هغه خپل لیډر قدر نه کوي. نن زموږ په پاکستان کې زموږ د لیډر قدر نشته، د دې وجې نه زموږ پاکستان ډېر بل طرف ته روان دی او ډېر خرابېدو طرف ته روان دی. دویم دا چې په پاکستان کې صاف او شفاف انتخابات پکار دي. چې صاف او شفاف انتخابات وشي دا خبره به یو طرف ته چې اوس نگران حکومت ته تاسو ته پته ده پاکستان کې ډېر زیات بد حالات روان دي، مهنګایي شروع شو ده، اوس هم مهنګایي به نور هم تیزیږي. نو د غریب خلک به څه کوي؟ نو دې وجې نه پکار دي چې صاف او شفاف انتخابات وشي نو زموږ دا خلک به د غربت نه وځي، یو ښه وزیر اعظم راشي نو ښه به وي. لیکن دوی صاف او شفاف انتخابات ولې نه کوي؟ ځکه چې عمران خان یې ګټي او عمران خان لا په جیل کې پروت دی. نو دوی عمران خان ګټي د دې وجې نه دوی څه وکړي؟ دوی اوس صاف او شفاف انتخابات نه کوي. پکار چې دوی انتخابات وکړي نو چې زموږ د ملک د دې غربت نه وځي او زموږ د ملک نور برابر شي. کنه دا ټول عمر دپاره به دغسې که دوی به ماشاءالله هم ولګوي نو دا ملک به ټول خراب شي. اخرنی ماشاءالله به بیا پاکستان نور د هېڅ پاتې به نه شي، ځکه چې پاکستان ډېر په قرضو کې ډوب دی، نور ملکونه وله قرضې بیا هم نه ورکوي. نو دا دویم نکات و چې دا دوه نکات ډېر زیات اهم و. که عمران خان د جیل نه راوځي او دا انتخابات وشي نو انشاءالله پاکستان به د غربت نه وځي. نو دغه دوه نکات و. دریم نکات دا و چې که تاسو دا خبره ونه منئ نو تاسو سره به نور ملکونه تعلق نه ساتي. چې نور ملکونه تعلق نه ساتي نو هېڅ هم نشي کولی، په ویاځې باندې هېڅ هم نه کېږي. ګوره ځینې هر څه په نورو ملکونو کې ایکسپورټ کوي امپورټ کوي، دا د بهر ملکونو نه راځي، څه د دې ملکونو نه ځي. نو دې وجې نه دا ملکونه چلېږي په دې طریقو باندې، دا دنیا چلېږي. نو د دې وجې نه دوی د یو بل سره سپورټ کوي او کله چې د ملکونه نه لاړل نو بیا به دا ډېر زیات په غربت کې شي چې ته هم پساوي هم درله څوک روپۍ نه درکوي نو بیا به ته ډېر زیات پساوي. نو موږ له پکار ده چې موږ ځان په خپله ښه کړو. موږ به په خپله ښه کېدلی شو لیکن زموږ دا کومه بزدلي چې دا کومه کسې چې روانې دي نو په دې پاکستان نه ښه کېږي. پاکستان دپاره ښه ذهني خلک پکار دی چې هغه هر طرف ته سوچ کوي، یو غلامان په مخه نه وي چې د امریکې نه موږ پسې خط راځي خو هغه کې د عمران خان ټول عمر جیري نو دې باندې پاکستان نه ښه کېږي. نو پاکستان چې ښه کېږي نو پکار ده چې ټولو ته انصاف میلاویږي نو بیا به چېرته نه کېږي چې غریب او مالدار یو شان شي نو چېرته به هم زموږ پاکستان خراب نه شي. دغه یو څو خبرې وې او دغه درې نکات مو تاسو ته وویله.